هغه کې د قبلا صاحب ستړی مشي څنګه جوړې په خیر څنګه یې ښه خیر یې خیریت دی صحت برابر دی ښه جوړې ندیم خانه ښه یې صحت برابر دی زه قبلا صاحب دا د چیرې راویستلي دي د الکوهل ورور خو لار ته راوښوله دلته خو ښی نوم او مثال یې راوښوله نو ځای به ته راشې ځای به ته راشې زه ورته چیرې راوستو دا د خوشاب ډیم دی یا دویم ډیم دی اول ډیم خنوا خواته دی دغه دلته راغلي یو دا هندوانه مې راوړي دي د نن څو کیس دی که 22 تاریخ 22 اپریل 2025 ډېره تعلیم یافته زوروره هندوانه یې راکړي دي د سرام ده په خوږه مې ما تر اوسه څکه نه ده کړې نو خوږه به څنګه وي خوږه وه که نه وه یا زبردسته ده کور یې ودان ملګرو دغه د خوشاب زرغون د ښایسته علاقه د سرسبز دا علاقه ډېره آباده ده او ماشاءالله اوبه یې هم شته دا نو د خانوزۍ په آبادو ځایو کې دغه یو ځای دی د خوشابو د زرغون د کلي دغه سرانې دي دا مځکې دي دا د غره په بیخ کې یقینا هم ډېر ښایسته لوکیشن دی دغه ځای په لیدلو ارزي چې هر څوک وراسي دلته خوند پر اخیستی شي ځکه اولا صاحبو ندیم خان لاندې دي نو موږ له خانوزۍ د مازدیګري چکر دی موږ ورالو یقینا هم دا ډېر ښایسته ځای دی زورور ځای دی نو دلته چې لوړ سړی کښېني که هندوانه راوخځوي که چای وکړي د دغه شاته بیا دغه ډیم والی دا اوس موږ د ښکاره کړي دغسې موږ هندوانه وخوړل نو دغه یقینا هم ښه ځای دی خوندور ځای دی